باب ما يقول عند النوم. په وخت د اوده کېدو کې سویل پکار دی. الله تبارک و تعالی فرمائی په سورت آل عمران کې اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار، یقیناً په پیدائش د اسمانونو او د ځمکې کې او په بدلون د شپې او د ورځې کې ډیر د الله د قدرت نښې دي، خو لأولی الالباب د پاره د عقلمندو. عقلمند کم خلق دی؟ الذین یذکرون الله. عقلمند هغه خلق دی چې هغوی الله یادوي قیاما په ولاړه، وقعودا په ناسته، وعلى جنوبهم او په خپلو اړخونو. قیام په حال د ودرېدو کې، او وقعودا او په حالت د ناسته کې، او په خپلو اړخونو، یعنی دی په هر حال کې په ولاړه، په ناسته، په ملاسته دی الله یادوي. نو چې د اړخ لګولي او دکیږي، نو دغه وخت کې هم الله یادول پکار دی. بیا حدیث مبارکو کې په وخت د اوده کېدو کې ګڼ اذکار او ادعیه ماثورہ اغا ذکر شوی. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوا الى فراشہ. حذیفہ او ابو ذر رضی اللہ عنہما نے روایت دی چې او نبی علیہ السلام چې کله بخپل بسترې طرف تراتلو، دعا به ویلا بسمک اللهم احیا و اموت. پنوم ستا سره اے الله ز ژوند کېږم، و اموت او ز مړ کېږم. دا په وخت د اوده کېدو کې دا عبادت دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عادت مبارکم داو چې د ماوستن د مونږ وروسته به دنیایي کار نه کوو، ځکه به موږ لږ لیټ هم کوو د ماوستن. سیدنا عمر بن خطاب رحمه مبارک راضي د شپې هغه په دې قصه ګوی باندې پابندي لګولې و، سزا به ورکوله. ډېر خلک یې که نه ماوستن نه بعد راغونډي، پخوا به بیټکونو اجرو کې راغونډو زه کیسې کتارې به کولې او ستاشه او لډو به کوله. اوس ماوستن موس کړی یا نه کړی، پاسکارو سره اوده کېدل نشته، په ډرامو او په خاکو سره خلک اوده کېږي. اله اوده شي چې یې موبایل کې چارج ختم شي، او یا اله اوده شي چې بیټري ختم شي، چې بیټري ورپسې شټ ډاون شي، بیا دې سملی، بیا سار را پاسی، موبایل چارج ته ایښي بې وګوري، اذکار دعاګانې نشته. دا رنګي د علی رضی اللہ عنہ نے روایت دی چې نبی علیہ السلام قال له ولفاطمہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قال له ویلی علی رضی اللہ عنہ تا ولفاطمہ تا او فاطمه ته ویلی و. فاطمه او علی خپل میس کې سو زوجین سی وته ویلی و اذا آویتما الى فراشکما، او قال اذا اخذتما مضاجعکما. دا او پکې راوی ذکر کړی دی. دا راوی وی چې وته دا ویلو چې آویتما الى فراشکما،
یہ ولداسل اذا اخذتما مضاجعکما، مطلب د دواړو یو دی، خو الفاظ یا پیغمبر ول دا الفاظ ویلی یا دا ولی دی وی چرتا یعنی خبر داسی دا یوی او زبل و نوی ما زمو خلقی اختے میں نغلطی نو یا داسی دیتا وی احتیاط پر روایت، پر روایت کے احتیاط کئی او داغ تسبیحات پاتیمی دی، اگا فاطمہ رضی اللہ عنہ چی با کور کار کولو لاسونه به ترناکی شو، گو باندې با چاپونه جوړ شو، اوبه به را چلولې. علی رضی اللہ عنہ لګل چې تلار شک نبی علیہ السلام ته وینځ راغلی، څه خادمان راغلی، څه یو وینځ به ملو شي، څه د کور کار کې با تاسو سره تعاون کوي. دا راغلی دا خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خلنا جوړه شوی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ورپسې راغلی چې بچی ته خو راغلی خیر خو دی غږ یې نه کو. نو علی رضی اللہ عنہ ورته وویل چې ما دا درولېږله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې یو وظیفه دله نه ښیمه چې د خادمانو او د وینځو نه به زیات کار کوي، ته به ستړی کېږې نه. نو نبی علیہ السلام ورته چې کله تاسو خپلې بسترې ته راځئ نو فکبرا 33 وسبحا 33 وحمدا 33 نو 33 کرتا اللہ اکبر وائے، نو 33 کرتا سبحان اللہ وائے، نو 33 کرتا الحمدللہ وائے. تیسرا بتاسو دمایا دا حقیقت دکھا. یو روایت کی دی تسبیح 34 دا سبحان اللہ 34 کرتا، یو روایت کی دی اللہ اکبر 34 کرتا. نو دا د ستړیوالي د پاره او ډېر نسخه اکسیر دخا. ډېر خلک ستړي کېږي که نه راځي کارونه وکړي، مزدوري وکړي، حلال رزق ګټي، ستړي شي. نو دا د ریفریشمنټ د پاره بهترینه وظیفه ده چې ته سهار را پاسې بالکل ریلیکس بیخا. دا د غونډې ورځې تکاوټ ختموي، هغه دردونه هغه هم ختموي. بیا بعضې کتابونه ذکر کوي چې علی رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما ترکته مسمعته من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا تسبیحات دا وظیفه چې ما کلم د پیغمبر نه اورېدلې بیا مې نه ده پرېښودې. دا علي صاحب هم تر مرګه معمول دا و چې مونږ او تاسو هم کوشش دا کوو چې ماسوتن د وده کېدو نه مخکې دا اذکار دا وظیفه د دې اهتمام کوو. وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، دا خوب آداب دی پکی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت دی چې نبی علیہ السلام فرمائلی دی اذا آوا احدکم الى فراشه فلینفس فراشه بداخلت ازاره. نبی علیہ السلام فرمائی چې پتاسو کې سوکم دود کېدو ځای ترازه بسترې ترازه نو دا خپل بستر ده د صادر په سیټ په کناره په هغې باندې اوسنډي ښه بستره سنډل. زموږ تبلیغ والا ملګري د خوب مذاکره کې دا پکې وایي که نه، خو چې دغه تبلیغ والا ملګري قرآن او حدیث درس ته کیني په دې کې واوري نو مضبوطه بیا به دا ما په خپلو غوږو د حدیثونه اورېدلې دا خبر. او کہنا تو ہوتا ہے جدا سکی دی یار خبر جی سنا ہے نو بزرگوں سے سنا ہے بڑوں سے سنا ہے خبر کې بدون زور نی بیا چې تکې نه څنګه چې مشران دا واپسې په خبر کې وای چې تاسو لاړ شئ نو د قرآن او د حدیثو درسونو کې جم کر بیٹھ جانا. الله اکبر کبیره. خدا خو چې څوک د مشرانو په اصولو چلیږي دغه نه بیا خیر خورېږي، خو کله کله هم د مشرانو په ترتیب نه چلیږو که نه. د تبلیغ والا مشران وی چې څوک ځان له تبلیغي وی که نه دی به سیاسي جنډه نه لاسته کوي، وی که نه وی چې څوک د تبلیغي ځان ته وی او دعوت او تبلیغ کار کوي دی به د یو پارټۍ والا ټوپه نه په سر وي. ځکه هلته مشران وی سب ہمارے ہے اور ہم سب کے ہے اور ہم سب اللہ کے ہے. دا ټول مسلمانان زمونږ دی مونږ د دی یو.
تا چې نن د پی ټی آی جنډه لاس تک امیر صاحب ته سبا بل یو پارټۍ ورته ورځي جومات کې ګش کېږي او راځه چې ځو یو څو ته تروړی به نه ته وکړي چې د مړه خپل کار کوه تا که نن برګه بروګه جنډه د سره تاو کا دې خوا به یې راغونډ شه ایماندارو دې خوا سیاسي جلسو کې منډه وې چې کې وي خان بدل ادا کوي نواب بدل ادا کوي او وزیر بدل ادا کوي او که دې پاشو دې بدل ادا کوي او پلان کې زندہ باد اور پلان کې مرد آباد اتبے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین پاسد دروغ جنا میرا دا سے ڈوگبوگی امیر دکھا دا صحیح امیر نہ ڈوگبوگی امیرانی بیا بازے مشران التے کس ہوئی کہ بھی اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین خو بس حق خبرہ پخوا بخوا پیر مذہب کنزل دینو کہ تا سما خبرہ کی دارا شگویا تبلیغ خلاف دے نہ دا خو اصلاحی خبری نو دا تبلیغ په مذاکرو کې ذکر کیږي چې نبی علیہ السلام فرمایي چې په تاسو کې څوک هم خپل بسترې ته راشي فلینفس فراشه بداخلة ازاره دې د خپل صادر په یو سیټ سره دا بستر اوسنډي فانه لا يدري ما خلفه علیه ځکه ته پته نشته چې دا بستر پرې خوري دی بیا څه راغلی دی خو نه خبر ثم یقول نو بیا به دا دعا وی بستر به وسنډي بیا به دا دعا وی بسمک ربی وضعت جنبی بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین ستا نوم سره اے ربا ز خپل اړخ لګوم وبک ارفعه ستا په نوم ستا د نوم په برکت سره پورته کېږم یا الله ان امسکت نفسی فارحمها که زما سا دې واغسته نو رحم ور باندې وکړې که زما روح قبض کې ربا نو رحم پې وکړې او که روح راته نه قبض کې روح را نه اخلې حفاظت یې وکړه پا آغا سو چت حفاظت کے پاغے دخپلو نیکانو بندگانو دام دو دکی دو دعا دخوا دان سر لکل غواڑی او دام کل کل دام وایا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعه ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین ورپسې نورم د ماسوتن د کېدو په ټیم کې اسکار دي انشاءالله سبانی درس